ګرانو کتونکو په دغه موضوع سره هم خبرې اترې وکړې او نورو خلکو سره هم په دغه پودکاسټ کې خبرې اترې شوي دي، خو د ګوډ تنظیم جنرال سیکرټري ظهور احمد ظریف خیل صاحب را سره موجود دی او دوی په مزدورانو ډېر زیات کار کوي. نن د مزدورانو دغه ستونزې د واورېدلې او ده ورته لیکچر هم ورکړ. نو ته په دې خلاصوي ظهور صاحب څه به وایې د مزدورانو وایې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني الف خان شیرپور صاحب چې تاسو راغلی او د دې مزدورانو سره تاسو پروګرام وکړو. دا ستاسو په ذریعه باندې د خبرې او اواز چې دا په ټول پاکستان ته رسي، هر خلک حکومتي چارواکو ته هم رسي او عام خلکو ته هم رسي. نو زه خو اول شکریه ستاسو ادا کوم. بیا د همت داد ورکوم ارشاد خان چې هغه د تنظیم جوړ کړی دی الوت په نوم باندې، او هغې کې ټول مزدوران دي او زنانم دي په هغې کې، نارینم دي، سړي دي پکې. نو یو خو دا چې دوی او پی ډي یو تنظیم دی، ارګنایزیشن فار پرسن وذ ډیسیبلټي ارګنایزیشن دوی جوړ کړی دی او هغه بیا سوشل ویلفیر ډپارټمنټ سره رجسټر کړی هم دی. او بیا د چې کوم ملګري دي ښه تکړه ملګري او سکول غواړي، د ځان دپاره هم سکول غواړي او خپل معاشرې دپاره سره سره خپله چې کومه دوی کمیونټي د مزدوران هغې دپاره هم سکول غواړي. نو زه دله هم داد ورکوم او امید لرم چې د تنظیم به انشاءالله د دوی د چې کومه کمیونټي ده چې کوم مزدورانو دي هغې دپاره به د 401 په بیس باندې ډېر فایدهمند ثابته شي. ظهور صاحب تاسو په مزدورانو ډېر کار کړی، دوی کې کوم کوم اونر سکل تاسو وینئ؟ خان شیرپور صاحب معذور چې دی نو هغه اسې داسې خو که موږ وایو نو 18 قسمه معذورۍ دي چې په انسان کې دا را پیدا کېدی شي. خو که دا بیا موږ راغونډ کړو دا 4 قسمه معذورۍ دي چې هغې کې یو د سترګو معذورۍ دی، یعنې بلایند چې څه ته ویلې کېږي ړوند، یو ګونګا دی چې هغه غوږونو باندې اوري نو بیا دې خبرې نشي کولی، دریم چې دی نو هغه فزیکلی هینډیکیپ دی چې هغه د هغه لاس یا خپې چې دی نو هغه معذورۍ، او څلورم دا چې هغه منټلي ډسارډر یا ډسکارډي لکه هغه ذهني طور باندې ابنارمل وي. دا 4 معذوري ده. خو دا ده چې هر هغه کار چې هغه سم انسان روغ انسان کولی شي هغه دی هم کولی شي، هر هغه کار. بلکې زه به داسې ووایم چې پوهان دا وایي، انټلیکچوالز دا وایي، دانشوران دا وایي چې دوی د هغې نه هم ښه کار کولی شي. کوم نارمل انسان چې څه کولی شي دوی د هغې نه ښه کار کولی شي، خو ضرورت دوی ته د سپورټ دی، د حوصله افزایۍ دی. ټول نه اول دوی ته د کومه سپورټ چې نه میلاویږي، کم دوی ته چې همت د دوی نه اوچتېدلو دپاره کوشش کوي، هغه د دوی کورنۍ وي. چې کوم دوی کم فیملي کې دوی پیدا شي نو هغه فیملی هغه کورنۍ دا ګڼي چې دا یو فضوله پروژه ده، نو نه پې تعلیم کوي نه پې توجه ورکوي، بلکې دا یو چیریټي هغه ماډل ته لاړ شي چې یعنې به دا ټول عمر به دې خیر غواړي او بس خلک به له خیرات زکات به له ورکوي او د خدای په نامه به له څه ورکوي، دوی په دې باندې ژوند تېروي. حالانکې داسې نه ده. دوی هر هغه کار کولی شي. ډېر ښو پوسټونو باندې، ډېر ښه ځایونو باندې. اوس د کال نیم مخکې یو ساینسدان وفات شو چې د هغه به صرف د سترګو بڼو کار کو، لاسونو او پښې خو هر څه پرېږده چې د هغه صرف سترګو بڼو کار کو او هغه دنیا بهترین ساینسدان اوس هغه وفات شو. یعنی لاس او پښې خو دا ډېره وړه خبره ده. نو دلته به تاسو لیدلي زموږ چې اسدی یو ماشوم دی چې د هغه دواړه لاسونه هم نشته او یو پښې هم نشته، صرف یو پښې ده او په هغې باندې هغه اوس لسم ډېر ښه نمبر باندې پاس کړو، هغه خپل بزنس کې لګیا دی او ډېر ښه دغه کوي. نو د دې مطلب دا دی چې دا هر کار کولی شي. ظهور صاحب تاسو د دغه سودیس ماشوم نو ذکر وکړو، 2,11,000 روپۍ د آنلاین سیستم کې والی شو پراډیانو، بل په هغه فایرنګ او د دې وخت کې سکیورټي مطالبه کوي، دې کې څه مقصد دی؟ لفان شیرپور صاحب په دنیا کې رحماني قوتونه او نیک قوتونه شته نو شیطاني قوتونه موجود دي او هغوی خپل کار کوي. الله پاک هغه قرآن پاک کې ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین، لکه هغوی خپل مکر کوي او د الله پاک خپل یو سیستم دی. نو اوس دا شیطاني قوتونه دې ته نه ګوري چې دا معذور دی، دا چې دی نو هغه هیلپلیس دی، دا مارجنلایز دی، بلکې هغه ذهن کې هغې دا دی جوړېده څه پیسې دي ډېرې زیاتې. په هغه پوینټ اف ویو سره هغه نه چې کوم هغه سره دوکه شوی د آنلاین، دا زموږ ژوندونو کې موږ سره تړلې خبرې دي پاکستان کې نه چې په دنیا کې هر ځای کې دا فراډ او دا وغیره داسې مافیا هم شته چې دوی خیر دپاره تښتوي او دا هم دا خو مافیا خو په ټول پاکستان کې بلکې ټول دنیا کې شته. زموږ په سعودي کې او په دغه ملکونو کې خو موږ په دې حوالې سره بدنام هم یو چې زموږ خلک د خیر غوښتو دغه ته ډېر دغه کې مې بي چې هغه په دې پوینټ اف ویو سره هغه باندې خلک اټیک کوي لګیا دي، خو بهرحال غلط کوي لګیا دي. او کومه پور چې د معذورانو حوالې سره د حکومتي دغه خبره ده، زمونږ هسې عمر زمونږ دغه چې مونږ همیشه نیګیټیو یا مثال د دغه خبرې کوو هغه ګیلې شپې زمونږ ډېرې وي. زه چې په کوم کورسۍ ناست یم دا تقریبا 2.5 لک روپو ویل چیر دی. زما د ملګری ارشاد چې کوم صدر دی په دغه کورسۍ باندې په دغه ویل چیر باندې ناست دی، دا 2.5 لک روپۍ دی یو قیمت دی. دا سوشل ویلفیر ډپارټمنټ صوبایي حکومت ویله ورکړی دی. اوسه پورې په تاریخ کې چېرته هم الیکټریک ویل چیر چاله معذور له نه دی ورکړی شوی او دې ته سوشل ویلفیر دې تللی دی په یو ورځ کې دته ویل چیر میلاو شوی دی. دغه شان دا بل چې کوم شاته زموږ ملګری ناست دی حیدر علي دته ویل چیر ټرایسایکل دته میلاو شوی دی د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ طرف نه.
دې نه علاوه که موږ وګورو سوشل ویلفیر ډپارټمنټ د سوري د لاندې درې د معذورانو سکولونه دلته کولو شوي دي او هغه پک اینډ ډراپ هم ورکوي یعنی په بس کې به تا بوزي هم او بس کې به تا هغه ځان راولي هم چې هغه ذهني چې کوم معذوران دي هغې دپاره یو سکول دی یو چې کوم نابینۍ د هغې دپاره سکول دی یو چې کوم ګونګیان د هغې دپاره سکول سوشل ویلفیر ډپارټمنټ کولو کړی دی نو زه دا وایم چې کوم دوی دا خبره وکړه زمونږ بیسیک یو دا هم مطالبه ده چې پرسن وذ ډسیبلټي بل چې کوم دی نو دا 14 سالو شو خیبر پختونخوا کې دا پینډینګ پروت دی یعنی دا نه اپروو کېږي په سند ګورنمنټ اپروو کړی دی پنجاب ګورنمنټ اپروو کړی دی بلوچستان ګورنمنټ اپروو کړی دی او ګلګت بلتستان هم کړی دی سند حکومت چې کوم اپروو کړی دی ایکټ هغه کې 5% کوټه ده بلوچستان ګورنمنټ کړی دی 5% کوټه ده پنجاب ګورنمنٹ چې کوم اپروو کړی هغه کې 3% کوټه ده خیبر پختونخوا کې 1981 والا چې کوم ایکټ چلی کې لګیا دغه پته 2% کوټه ده دوی مطالبه ده چې دا کم از کم 4% کې نو هغه 2014 را سه هغه بل پینډینګ پروت دی او دا چې کله یو ځل دا ویټ هم شو دا لاړو کابینې ته خو الته پکې بیا دا واپس سوشل ویلفیر ته ورکړل شو او الته پغه کې بیا پغه کې دومره داسې ترامیم وشو چې د او پی ډی کوم دی ارګنایزیشن یعنی ارګنایزیشن فار پرسن ډسیبلټیز چې کوم تنظیمونه دي د صوبې په سطح باندې هغه په دې باندې تحفظات اظهار کړي چې دا کم بل تاسو سره پروت دی اپروو کېدو لپاره دا موږ ته قابل قبول نه دي دې کې ډېرې خبرې داسې چې هغه موږ زموږ مطالبات هغه نه پوره کوي هغه کومه 2% کوټه ده هغه کې چې مختلف د دې سہولیات دي که تاسو وګورئ ډېر غټ بلډینګونه هر ډسټرکټ کې جوړ شوي دي هغه انټرنیشنل سټانډرډ مطابق یونیورسل سټانډرډ مطابق نه دي جوړ شوي تاسو په خپل ډسټرکټ خبرو وکړو دلته موږ سره چې کوم سیکریټریټ دی او دغه چې کوم بلډینګ دی هغه کې ایجوکیشن افیس دی او د سی ان ډبلیو افیس دی او د پولیس افیسز دی وسره خو چې لوکل ګورنمنت افیسز دي مختلف افیسز دي هغه کې د معذور لپاره یو ریمپ نشته د کورونو په بلډینګ دی د معذور د خبره دویم چھت ته خطو لپاره ریمپ نشته د لفټ څه ته وایي هغه نشته معذور کراشي دی بلاندې ولاړې دویم دریم چھت کې کسکار وي دی بغریب چاته مینت کې چیرې الته زما د خبره اور زور صاحب زه یو بل هغه سودیس مشوم ذکر وکړ کنه هغه ټیم کې وزاله الیامین ګنډاپورو ورته وی تعالی الکتریک ویل چیر د بیم ورکه تصویر هم وست کمشنر هم پکې چې کور تراغه ویس پړد نو عام ویل چیر پکې پروتو ارشاد صدر صاحب تلې جګړه کړې د نو ته ویل چیر ملو دي پکارو چې دیزه سوشل ویلفیر دفتر دوی راغختلې د 300 کسان دي په 300 کې درو کسو ته درې ویل چیر ورکړي کیږي نو زه به د دې درې ویل چیر ته ګورم کنه 300 ول ورکی لکه زه چې په درشل دوی تار سره ملو شي کنه بل د سدي سه تاسو کوم دا دلته کې کم ناس تي د مات ویم پروګرام دی نو دوی په دې نه دی پی دا خلک چې د امدادونه ورکوي دغه امدادونه دوی کومې پیدا ترلاسه کولی شي دوی موږ په خپل مدد اپ کوو نو دوی خپل کش چې کوم دلته استعمالي ګوره دا دوی همت دی او زه دوی د همت داد ورکوم او په کار دا چې زموږ داسې کټګوري مارجنلایز کټګوري موږ هغې سره امداد کو زموږ په پارټ باندې خبره ده خو دوی له پکار دوی همت وکړي دوی د چا نه هم ګیله ونه کړي دوی د چا نه هم غوښتنه ونه کړي دوی د چا ته هم ونه وي د دوی کار به په خپله خبرې کوي د دوی د کار په بدل کې به خلک په خپله دوی سره هیلپ کوي او مدد به کوي او حکومت چارواکي به هم ورسره کوي کوم په چې د ویلچیر خبر در آنلاین اپلای اوس هم کېږي هغه آنلاین چې اپلای وکړي نو ډېرو خلکو ته 3 نه زه وایم چې داسې 300 خلکو ته د الکتریک ویلچیر دلته په یو ډسټرکټ کې کم از کم ملو شوي دي دې نه علاوه کال په کال دلته دا یو بل بل باچا خان یونیورسيټي کتلی وي د لیپټاپ تصویرونه په دې د سوشل په دې سوشل ویلفیر دفتر کې دغه شی مال خلک راغلي صرف کارټن نه ورکړم بیا تصویر دې سره استري ورته وی راشه ستا برازي کنه لکه تصویر هغه ټیمو باسه چې راشي کنه بد قسمتي ده چې زموږ سیاسي خلک چې کله اپوزیشن کې وي نو ډېرې ښې خبرې کوي خو چې کله حکومت کې راشي نو بیا هغه نه کوي چې کوم هغه د هغې په نیمه هم نه کوي چې کوم د په جلسو جلوسونو کې په هغه کې خبره کړې نو واقعي دا ده چې دا چې کله رولینګ کې ته راشي نو تعالی خدای پاک اختیار درکړو الله پاک باید اختیار تا نه د دې تپوس کېږي لکه نو زه دا وایم چې دا ارګنایزیشن چې شاته کوم بینر لګېدل دی په دې باندې دوی موبایل نمبر هم ورکړی شوی دی او دا به تاسو کلوز نه هم لای زه دا نه یم چې دوی سره دوی صرف تاسو د خیرات او زکات ته ناست دي خو نه دا چونکې مستحق هم دي د خیرات هم مستحق دي د زکات هم مستحق دي دوی سکول غواړي معاشره دوی سره صرف دا اونه کې چې پیسو امداد دی وسره کې دي سپورټ دی هم کې دوی له حوصله افزایی هم دی وکي او دا چې کوم خلک زمونږ معذوران زمونږ دا پروګرام اوري نو هغې له هم پکار چې هغې ځان کې همت پیدا کړي ډېر خو پوسټونو باندې معذوران خلک دې وخت کې ناست دي او ډېر ارګنایزیشن دي چې هغه همت کې لګیا دي خپل کار او خپل روزګار کې لګیا دي او چاته هم لاس نه نیسي که چا سپورټ او حوصله افزایی وکړه ټیک ده که چا ونه کړه
نو دوی به ارشاد چې دی ډېر تکړه د دوی صدر دی د همت ټول حالانکه د ده هغه شان د تعلیم او دغه نشته لیکن دا د همت ته چې نن د یو دفتر اغشتی دی او د هغې کې ناست یو تنظیم رجسټرډ کو ځان ته یو څو ملګري راغونډ کړي دي زنانه نارینه راځي هغوی دلته چلې زده کوي او د خپل د هنر په بیس باندې دوی دلته کار کوي حکومت د دوی دپاره د دې دوی وچېره موږ ته لکه د هنر دپاره چې څنګه حیدرعلي مو وویل چې یو اداره پکار ده گورنمنٹ لیدر ټیکنالوژي انسټیټیوټ چارسده کې دا د پردان روډ باندې دلته انسټیټیوټ دی هلته باقاعده دوی له هم د دوی سره د اډمیشن فیس نه وي د هغې پرنسپل د دوی اډمیشن فیس هم د جیبه ورکوي او هغوی وایي چې راشئ تاسو د شپږو میاشتو کورس دی اوس هر معذور ته زه د انسټیټیوټ کور ته نشم رسولی انسټیټیوټ دی ته راشه دې کې داخله واله شپږ میاشتې دغه وکړه او ته به په کور ناسته په دفتر کې ناسته باندې حلال رزق ټیک د خپل د کور ماشومان لپاره به ته ګټې نو گورنمنٹ ادارې هم کلو کړي دي گورنمنٹ وسایل هم دغه کړي دي ته کال په کال اوس هم زما په خاص شپږ اتیا میاشتې مخکې د معذورانو ته زما په خاص 200-300 معذورانو ته 30,000 روپۍ 30,000 د دوی ته ملو شوي غالبا چې حیدرعلي ته هم دا پیسې کېدای شي ملو شوي وي په سوشل ویلفیر ډپارټمنټ ملو شوي دا کال په کال دوی له ورکوي ملو شوي آنلاین زه هم جی بدقسمتي دا ده چې یو خو د حکومت دغه سره نو که تاسو ووایئ د ویلچیر که موږ ته میلو شوي دی نو یاره په دې موږ د دوی شکر ادا کړو باقي پاتې ښه او خراب خلک په هره محکمه کې شته دي 30,000 روپۍ ملو شوي 30,000 روپۍ به زموږ ته سرجي هغوی باقاعده هغوی خو لیست ورکړي خو زموږ بدقسمتي دا ده چې موږ یې په کور کې غواړو نو په کور کې خو یو شی نه میلاویږي خلک ملو نه دي چې کور ته رانشي نو نه دغه کېږي نور صاحب منسټر صاحب راغلی په خپل لاس باندې ورکړي سوشل ویلفیر ډپارټمنټ کې زه په هغه تقریب کې موجود یم زه په ذات خود په هغه تقریب کې موجود یم موجود وي ظهور صاحب په دغې بحث نه کوو ظهور صاحب په دغې بحث نه کوو بس ګوره دا صرف تصویرونو نه پرس ریلیز و همدغه شانتې د ډبو قیصه وه دونه معذوران راغلي وي دا به 800 له 1200 درکو مطلب د حکومت صفت نو نه هغه پیسو باندې کار به صفت کوو کار به په 30,000 روپو باندې لکه څنګه دا کار تاسو پیسو روان کړی دي 60,000 روپو اوس دې معذور لکه فرض کړه 30,000 روپۍ ورکړی شوې که نه نو دې په هغې هغه صدر دې تصدیق یې نه کوي که نه ته چې لاول به صدر ته میلاویږي بیا به نور ته میلاویږي بلکل ته حکومت ته تش کاټنې چې ورکوي تشې کاټنې چې ورکوي نیم دوکه کړې دغه شی دا لفافه وفاقي حکومت تش کاټن ورکړ صوبایي حکومت 30,000 روپۍ ورکړ دا ویلچیر دا زنده مثال زم پیدا ناست یم د 2.5 لک روپو ویلچیر دې ځای کې دا دوه پرتی دي دا استاد وړاندې بلکل دا ویلچیر ته لکه استاد وړاندې 30,000 روپۍ چې ته ټکم نه د میلو کنه مړه دا اوس خبره ته دا کومه زه دغه تقریب کې موجود یم تقریب کې زه موجود یم پریس ریلیز بیا په هغې باندې تر اوسه زما د تنقید چې کم دی نو لا دوی دغه نه دی ورکړی دوی سره دومره څه نشته دی چې زه دا خبره کومه چې لاړ شي عدالت ته لاړ شي زه چې کومه خبره کومه نو دا ګوره د دې قام کې ګوره دا په سوشل میډیا باندې هر څه روان دي